أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. 15 नंबर आयत है सूरत النمل. موسى عليه السلام ذکر نورسته داود و سلیمان علیهم السلام ذکر کړي او داود او هغه مختصر ذکر کړي. انبیاء کې د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام شان جدا ده د نورو انبیاء نه. په دې حیثیت سره چې الله جل جلاله دوی له نبوت هم ورکړو او د نبوت سره سره ورته بادشاهي هم ورکړو، حکومت هم درسره. داود علیه السلام هم خلیفه او بادشاه و او چې کله هغه وفات شو د هغه وروسته سلیمان علیه السلام هم بادشاه. بیا چونکې دا پیغمبرانو د دوی مقصد دنیا نه وي، الله جل جلاله ټولو په دنیا کې داسې نعمتونه ورکړي چې هغه ډېر کم کړو نورو کسانو ته ورکړي. معجزې وي د پیغمبر. داود علیه السلام به چې کله زبور وي نو مهربان به په سر باندې راتلو وګوري ورته الله والا اواز هم ډېر زیات ښایسته ورکړی. مهربان به ورسره وي او غرونه به راکېدل رسول صاحب راکېده به چې کله شروع وي. او بله معجزه الله پاک نعمت دا ورکړی چې داود علیه السلام په لاس کې اوسپنه داسې وه لکه نون پسته وه پسته. دا اوسپنه مې داسې واغوسته چې څه شی به دې جوړول داسې به دې جوړ شي. الله او ته به داود علیه السلام به د عام اوسپنې د طریقې د پسې جوړوله بیا به یې هغه په ګوتو څه څټکې پټکې څه شی پکې نه و مزې به جوړ کړه هغې ته سیمان سیخان باندې. هلته یې لګولې د هغې نه بیا زغرې جوړولې. ورپسې بیا سلیمان علیه السلام په الله پاک هغه بادشاهي ورکړه. په تاسو ته دی دا چې څه کړو که نه دی دا کابله شپه وځي که خپله شپه په یو شپه وونو چې هغه سلیمان علیه السلام د الله پاک نه داسې بادشاهي غوښتل وه چې الله داسې بادشاهي راکړي چې بیا یې هېچا له ورنکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې بیا یې نیولی وي ځکه مې پرېښود چې زما د روح د سلیمان په دعا باندې اثر پرېنوځي. ځکه په پیریانو باندې حکومت چا کړی؟ سلیمان علیه السلام. دغه اشنا حالاتو ته سلیمان علیه السلام دا غټ غټ دیوان او پیریان دا هغه کې الله پاک وایي چې دا مې ورته داسې تابع کړي وو که چېرته څوک د سترګې د رب برابر د سلیمان علیه السلام د خبرې خلاف کوي ومن يزل منهم
امرنا نزغه من عذاب اليم چې دغه خبره نه ویلا په دې وخت نو سخت سزا ورکړه الله پاک رسول نه چې دا تاسو چې سليمان سره خبره نه اخو دې خبره پیرانو حیواناتو مارغان بغیر د سليمان السلام د اجازه نه بغیر راوته نشو چې سليمان السلام باندې خبره بیا سليمان السلام ته په خبرو باندې پوهیدل چې مارغان څوري چې خبرې کوي کنه نو په ټول سليمان السلام پوهیدل دا حیوانات په خدا څخه کوم چې رساله چې څنګه تا خو تابع الله پاک سليمان السلام تابع کړو هغه تابع وو هوا یې ولا تابع کړو مسخر کړو نو سليمان السلام په کومه باندې هوا چلیدا روح په بدلو کده چې اشاره په داسې بدلو کده چې اشاره په داسې دومره د هوا تابع وو لکه عام هوا یو چې چته عام هوا نشو چتولې کوم چتولې شي لکه دا څومره چې درونی نو هغه بدلې د پر هوا ته خطر پکار دی نو سليمان السلام چې تخت تیار کړ چاته سفر باید ایر سفر وکړو ایر دغه ته وایي خبر پوهېږې مونږ چاته ایر وکړه هغه پیدا کړو نو تخت به برابر کړ کېنه سعودي کې باندې تخت د دغه د کلي کمالدین د میري سے چې 6 لاکھ خلک په باندې نه پاسه کرسي په لګې کې دا حیوانات د کوم څه زونه ضروري چې شرم دا موسم ته انسانان مو ته پیریان مو ته نو چې برابر شو کې مو هوا ته به چته کا هوا بوچت کړ د پټرول لګړه څه د تیل اس چې د بجلی کرنٹ اوچت به کړ چې څومره چت روان دا بالکل سموث نرمه سره دا بوتل څومره سپیډ سره الله پاک دا سپیډ ذکر کوي چې غدوها شهر ورواحها شهر یو سهار نه ماسپخینه پورې چې په دې هوا باندې تاسو سفر وکړو دومره سفر به طی کړ لکه په یو میاشت کې چې سړی کوي او د ماسپخین نه ماښامه پورې به د بلې میاشتې سفر کوي دومره الله پاک هغه کې سپیډ هم درکړ او طرف هوا ته څه ورکړو سليمان السلام کوته به دغه سټیرنګ ریموټ کنټرول یې پته کړي داسې مطلب داسې تجري بأمره رخاء حيث أصاب نرمه مطلب لکه طوفاني سیلۍ خو تیز هم وي که نه نو هغه جوړښار هم کې هغه چپې هم وهي که نه لکه موجونه پکې راځي که نه راځي لیکن الله پاک وایي رخاء دا به تیز هم وه خو نرمه به وه لکه جوړښول به نه کړو تنبول به نه کړو پسته داسې کومه تاسو چې اورېدلې ده چې څنګه رب هب لي ملکا رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي الله داسې حکومت راکړي چې هیڅ چا له دې ورنه کړي همدغسې الله معلوم کړه د هغه ذکر پکې کړي ولقد آتينا داود وسليمان علما یقینا ورکړه ما داود علیه السلام ته او سلیمان علیه السلام تقوا نعمتونه ډېر ورکړي دي نعمتونه ما تاسو ته داسې ذکر وکړي ډېر نعمتونه دي که نه لیکن اولنی ذکر پکې د علم کوي په دې ټولو نعمتونو کې اولنی ذکر د څه شي کوي د علم کوي ځکه علم په دې ټولو باندې اوچت دی الله دې تاسو ته پوهه نصیب کړي د خپل دین پوهه دې الله نصیب کړي لکه هر شي ته علم وایي هر شي ته علم نه وایي علم هغه دی چې کوم د اسمان نه راغلی په دې پوهېږئ علم هغه دی چې کوم الله پاک په خپل پیغمبر نازل کړی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته خبرې دي هغې ته علم وایي د هغې زده کول ثواب د هغې ښودل ثواب د هغې عمل ثواب وقال أولئك الحمد لله طول تعرفون هذا الذي فضلناكم شمولا وروالنا على كثير من عباده المؤمنين فدير اختلوا
الله بخشكر لك الحمد لله ألا ممكن تازو طول تكون تناسبنا الحمد لله هو الله بقول ديرو من ديرو من مولا ورانا لك بقول كيكينو بالكلام بس ده كان ده فدي من الشكر على ذاك يجي الله نعمت ذكرك الحمد لله الله بقول ورانا لك من ينزكو كده ده كسان من بني كده ده كسان بس ده متى كسان يجي قرآن تناسبنا وشتى दुनिया के दो खलक निश्चित लेकिन अल्लाह पर हम दस्त कराते हैं दा अल्लाह पर नियामत मन शुक्र दे तो तहदीस पे नियामत हुई दख्तल दा अल्लाह का नियामत जिक्र उनके चाहता मन ले फखर मुझे सर बताया कि शुक्र मादम पैदा शो तो खुशहाल हो में खपा बने अंकुश बने तो फला जी शुक्र वासी करते हो खुशहाल और जो जरा ना शुक्र की करने से अल्लाह के शे दसी ने तो तुम्हारा देगा ना يتشي نشتي دا نشتي هذا نشتي ده بيتون ما خباي يبقى أبقى يوكس ما تستميل الخبر تستا يغرق خبال الذهن وروح بدلكو زمون التوجه بريشانية مطلع ده بريشانية وبزي من خبال التوجه أما خوش عليه وطرف تنوعه خوش عليه من مكسر اشتي بريشانية من مكسر اشتي إنسان ده كده بويلة كده بويلة هذا النظر النظر بيانا كوما هذا إنسان سر زمون اشتي كنشتي أو خوش عليه ندالنا نعمتنا اشتي بس دقوا مكان مو مخبريكم زانا يوازي شخبال التوجه ده دغ غموننا ده دغ غموننا ده جنشن نخبال التوجه ده خوش عليه بطرف نمو مدى الله شكرا او جدا الله شكرا لك الله مو مدى دغ غموننا خلاص فوئي كنا او ده جلسوا كون من ملاوش كتانا تقوس كيف عفيزة الشكرا ده الله ده نعمتون ذكر نكي ويا رب نحكي كارو نشوف دغ نشتي دغ نشتي دس بكاتب تقول كده هم بطلع بحان ده ده هو جهر جسدي إنسان يجب أن يكون صديق ويتشي ده الله كلا مخلوق تكان لا بخطرك أو أغنى مطلقكم جدا من الله كلا يغبى يرشي وورث سليمان وارث جرش سليمان عليه السلام داود عليه السلام وارث بتشيك جرشو بيان بريكي جزاك الله تسبيح وغنى نتيجي तो बादशाही के वारिस हम न थे तो खबर बोए गए माल के वारिस थे नहनु माशर al-anbiya la narsu wa la nuwas नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबरान फरमाई कि हम पैगंबरान ने चाला मिरास वर्को और ने चाला मिरास अख खबर बोए गए आओ बदले के राजी थे ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر منذ علماء جيد الأنبياء وارثانه أنبياء بميراث کی مال دولت نه پرېخه نه دینار پرېخه نه درهم پرېخه هغه بميراث کی علم پرېخه أنبياء بميراث کی څه پرېخه علم او چا چې دا واغسته الله پاک هغه ټول قسمت ورکړي چې خپل علم به صدق الله الله تاسو په پوښتنه وسی قال أبو سليمان عليه السلام يا أيها الناس خلقوا علمنا منطق الطير متخرج شيء خبر دمارانو مارانو بخبر کوئی مارانو سر بخبر کوئی لا بخبر بده معجزة النبي وأوتينا من كل شيء منتهى ضروري چیز راکړل شي دي چې کوم شي په کار کې حکومت یې زموږ ته ضرورت الله پاک حکم وکړي ان هذا لهو الفضل المبين یقینا الله پاک کار مهرباني ده دنیا کې څنګه نعمت الله تعالی ورکړي دا په دې تعلق دې ته الله نعمت وي چې دا الله په موږ رحم کړی دی هغه ته الله رحم وي چې دنیا کې ولې شي ورکړي کوم هغه ته شي وي دا الله رحم چې الله رحم وته چې شي باندې کی شکر سلام الله سلام یو سفر الى دوبه وحشر جمع کړی شو سليمان عليه السلام د پاره جنود لخر دغه من الجن الذين والإنس ودمارنا الإنسان والطير ودمارنا فهم يوزعون تصديق راجع مقولة
به اشاره وکړي چې څنګه کار نور راورسي جماعتونه به جوړول چې په کونه ګران کار واټ لا کړ هغه کې مارغان هم دي انسانان هم دي پیریان هم دي روان شو سفر روان دی یو ځای کې ودرېد کوزه کې نه لینډینګ دی میدان د غټ میدان دی هغه میدان الله جل جلاله په میدان د نمر وادي نمر د میګو په واده کې چې دا ټول میدان ته د میګو وادي چې دا ځای کې یو ځای کې میګي دي او دا خپل کار کوي که نه هغه د خدای جل میګي خو د ورځې وزګار دی د شپې وزګار دی لګیا چې کار وکړي بس هغه کوي کار کوي نه محنتي شی دی والله عزت رحم الله مبارک لوی خبرې لیکلي چې د سلیمان علیه السلام سره ډېر مکالمه وشوه ډېرې خبرې اترې شوې اوس ما سره د هغې ټیم نشته دی چې دا سړی لیکي نو میږي اواز وکړو د دوه هغه مشرق چې هغه اواز وکړو چې نن نو زه خپل سرود ته سلیمان هغه لښکر روان دی پلو دنیا راغله خپو کې وچکېږي خاص خاص يقطع وطن لقي ما بش ندرس هذا حتى تردد إذا أتوا شراب الذي على واد النمل دم قوادتا قالت نملة أهي بمني يا أيها النمل ادخلوا آمنون زي مساكنكم ادخلوا زي لا يحطمنكم سليمان ونجقيتا سليمان وجنوده أو دعوا الأخكر وهم لا يشعرون أبو تبطلي خيال بني تزوروا ويخبوا إخكار نكن أبو برواني تزوروا شقيق سليمان عليه السلام مورد أبو بويدة كان قال لك نيجي تزوروا جواجه فهو بشيء آواز من النبي الله دا معجزه ده چې سره میږي بیا خبرې کړې هغه بیا سليمان عليه السلام اورېد الکه سليمان عليه السلام میږي سره نږدې نو ګورې لري دې ځان د خبرې کړه په اورېد قرآن کې دا د شاهد دی هوا اورېد د خبرې سليمان عليه السلام معجزه ده پوهیږئ تاسو نه چې معجزه خبره خلاص شوه سليمان عليه السلام چې دې خبرې واورېدې وای خبر چې میږي ته ګوره څنګه خپل نور میږو خیال ساتي د هغو لپاره څومره دا همدرد ده خیرخواه مشرکي د خپلو میږو لیکن د هغو خیرخواهي مقدم ده او په دې خبره باندې عجیبه خوشحاله شو چې الله پاک د تا باندې رحم کړی دی معجزه ده چې میږي یو خبره وکړه زه پوه شوم دغه ټیم کې بیا الله ته توجه شوه نیکانو خلکو توجه چېرته ځي مال خوشحالۍ کې په هر خبر کې توجه الله ته ورځي فتبسم ضاحكا ومسکی شو په خندا کې من قولها د خبرې د دې نه د میږي د خبرې نه سلیمان علیه السلام په خندا شو وقال قل رب رب زما أوزعني أن أشكر مال توفيق راكي جد شكر أدا كم الله يقول له توفيق راكي آمين دا نعمت دې په ما باندې کړی دی چې د میږي په خبر باندې زه پوه شم دا غیر له کوم احسانات دي ستا أن أشكر جد نعمت شكر أدا كم نعمتك التي أنعمت علي استعدى نعمت چې په ما باندې کړی دی وعلى والدي وزما بمر پلار دې کړی دی حلالي اولاد فرمان بردار اولاد هغه پلار سره ښه هغه په ځان ګڼي چې دی مسح کوي پوهېږئ که نه د دې الله پاک زما په مور پلار چې تا کوم رحم کړی دی هغه د شکر توفیق ما راکړي ووایه سبحان الله وأن أعمل صالحا ترضاه یوازې دا نه چې شکر ادا کړي یا الله د دې شکر سره سره د داسې نیکو توفیق راکړي چې ته زما نه خوشحاله شي د نیک عمل توفیق راکړي نیک عمل یوازې پوره نه دی الکام یوازې نیک عمل پوره نه دی بلکې د هغې قبلېدل شرط دی د هغې څه شی دی
قبل د سره نه عمل کې به خوشاله اس پس ما کار کړی دا نه په یاره کې وکړ نه به لاګه قبل نو سوال کې دا الله چې الله قبول کړي ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام بیت الله جوړ څنګه کار وکړو ما کوي کنه نه کار وکړو الله کول جوړ خو به الله به موږ قبول کړي کله موږ شنه نه کار وکړو خدای تعالی سره الله قبول کړي نو دا نه کار کول باندې یوازې نه کیږي بلکې دا نه د قبول فکر شوی سره چې الله ما خدا وکړه دا توفیق راکړل خو چې قبول هم تکي پوهیږئ کنه نو ان اعمل صالحا زنیک عمل وکړم دا یو خبره ترضى چې ته قبول کړي ته خوشاله شې الله تعالی خوشاله کړي چې قبول کړي کنه دا پوهیږئ تاسو خدای په دې څخه پورته دا وکړي دا خو نه کیږي تاسو وان اعمل ذات عملكم صالحا نیک ترضاه چې تر راشي په زمانہ وادخلني ما داخل کې اواز دا نه چې نیک عمل خلاص توفیق راکړي ته به قبول کړي د نیک عمل توفیق ورکول او هغه قبلول دا به جنت ته پوره نه دي دا به د جنت لپاره پوره نه دي پوهیږئ تاسو کنه پوهیږئ مسلمان اسلام د الله پیغمبر دی پوره دعا کوي پوره وادخلني ما داخلك برحمتك فاغفر رحمت سر في عبادك الصالحين فاغفر نیکانو بندگانو کی ما پر نیکانو بندگانو کی شامل کی کوم چې جنتیان دي نیکانو بندگان څوک دي جنتیان دي الله ما په کې شامل دي جنت ته خبره نیمګړې نه پرې دي جنت ته ورسول الله دې تاسو ټول په نیکانو بندگانو کې شامل کړي سليمان عليه السلام ما تاسو هغه څه کړو دومره حکومت نبوت دومره بل علم موجود الله په رسول کې الله محمد نه کانو ټولګي کې شامل دي نه کانو ټولګي سره معلومه تاسو دې الله په نه کانو ټولګي کې شامل دي نه کانو ټولګي د سې چې هغه فرشتو ټولګي د اسمان درو چې هغه نه کانو پوهیږي ما په خبره بلکې دا چې الله د علم نه الله نظر الله په کلام نو بار راځي مشي نه کانو ټولګي دې کړی دي تاسو درجه په کوم مقصد څه دی الله دا مقصد نیک دی دا د کام ټول دی دا الله کلام مجلس دی الله اکبر الله په زنده او مقدره تاسو وبخښي امين بنیادی ضرورت نه خبره بیغام سره درس کې تاسو ټول موټا څه پته لګي سبا څه درس کې شته پوهیږئ په دې خبره دا متاسو د عبادت دی مو تاسو په دای وایي چې خدای دې مخې خاصه یقینا بخت او اخره نه کار قرآن درس وکړه لا مطلب دې نه په خوشباش وکړه دې پرې خو قرآن درس لا کړه ان شاء الله الله په بخله خو هم د کومه خبره دې خبره پوهیږئ تاسو یو خاص باندې تاسو ځین بل طرف ته مونږ ټول مر دې شي خفقان غم په دې حیثیت سره باندې چې خاصه الناس مثلا خبره کوله ګپ څه وړه پاتې شو خزه پاتې شو په دې انداز باندې یادو کنه داسې په وخت دا کار وکړه خسته خبرې کولې چې خو یو نن دا نو باندې کوم چرته په دې خبره باندې په 15 منټه سوچ کړی چې دې اوس کوم ځای مو خدای الله په نسوار کړ چې الله دې وبخښي کنه هر مرده به ورته سوال کوم کنه چې الله مو بخښي درجات ګورم کې قبر او جنت د باغونو نه باغ جوړ کړي او دا موږ د درس منکر ته الله په کلام د برکت وبخښي تاسو د ټول مردگان سره خو تاسو ته چې دا خبره خو اټل فیصله چاته یقیني فیصله چاته معلومه ده الله دې خبره باندې سوچ لاړ شي دې خبره په پکار دي چې موږ کوم ځای کې اوس په دې ټیم کې حاضر نه دي بیګا دې چې موږ سره وکړو اوس په کوم ځای دا هم دې خبره آیا دا په علیین کې کله سجل کې وخت په دې سوال جواب شي کنه به شي خدای ورته کې تاسو کوي پوهیږئ کنه پوهیږئ دا د خپل ځان باره کې تاسو وکړئ زموږ نن درس کې ناسم صاحب چې پریوته مکنه د ساعت څه دی نو راحت به بیا خدای خبر چې وینم کوم نه پونی وینم دا زموږ تاسو نه کمزور دي تاسو کله څه سره نه څه یو د چې څو چې دا یا موږ تاسو څه اګریمنټ راوړل چې څه جوړه کومه چې نه کې هغه پړ لا موږ هر یو په دې کې لاسو ته نه لاس ګویا ما کومه دا دروازه کې چې تاسو هغه راوړئ تاسو هغه راوړئ دا مبارکه
خو زما لپاره د کعبې قسم چې په دې درس په دې ملګرو کې یوه سترګه غړېدونکي او ما ته پرېښود تاسو یو هم نه پرېښود تاسو سبا د بل نمبر دی هغه د اخرې ځای به خالي دی هغه ګوره ځای خالي پروت دی که نه دی سبا به ګورې دا ځای به خالي بل به بس بل ورځ به ګورې دا ځای به خالي دا ټول ځای به خالي کېږي یو یو به دې پاتې پته نه د چا نمبر راځي بیا به سوچ وکړي چې قبر سوال جواب به دې شي تپوس به یې کړی آیا چې څنګه پاتې شوی که ناکام شي عثمان رضی الله تعالی عنہ چې قبر د قیامت د منظرونو نه اولنی منظر دی د آخرت په دې کې چې سړی پاس شو همیشه لپاره پاس دی او په دې کې چې ناکام شو همیشه لپاره ناکام دی خدای خبر څه هم دی د جنت تر طرفه دروازه به کولی شي که د جهنم کړکۍ به ورته کولی شي ځان دپاره دا سوچ کوو په دې خبره پوهېږئ چې دا خو هغه سره خو نور چانس نشته کوم چې لاړ هغه سره چانس شته نشته ولې ما تا سره خو شته که دا درس دا محنت دا یو بل پسې کور ته تلل مینتونه کول صرف د دغه ورځې غم دی دغه ورځ زما ستاسو د جوړ موټ سړی ټیک ټاک سړی خبرې اترې مو سره کوي زموږ ستاسو چې سړی و که نه و زموږ د معاشرې کس و که نه هلکه ته روزګانۍ خبره تاسو ته کومه بیګانۍ خبره جوړ کس و چې چلو دغه شی دی فیصله راغله د ده ټایم پوره و خبره ختمه شوه سبا ته چا ټایم پوره دی بل ورځ دی چې 5 منټه ګارنټي نشته د خدای مسلمان څومره ټایم الله پاک ګوره چې الله د کلام لپاره سړی محنت کوي راځي الله د کلام لپاره محنت کوي لرې نه راځي الله د قرآن د درس لپاره راځي کوشش کوي انشاءالله د الله د زړه څخه یقین دی امید دی د الله پاک او د الله د رحم نه چې په یو بسم الله باندې د ماشوم ته بسم الله باندې د پلار نه عذاب اوچتوي اوچتوي که نه اوچتوي که پلار باندې عذاب په قبر کې پیغمبر ته ورته عذاب دی بله پېره پیغمبر ته روزي عذاب نشته الله نه تپوس کړي الله دې قبر کې خو عذاب و نشته هغې ته به ماشوم بچی و بیا چې فاتحه موږ په ګېډه باندې بیا غټ شو او بیا لوی شو بیا هغه مدرسې ته بوته استاد ورته بسم الله الرحمن الرحیم بچی په خپله وړه ژبه باندې وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم الله جل جلاله هغه پیغمبر ته وایي چې ما له حیا راغله حیا راغله چې د ده زوی دې په وړه خوله باندې وایي چې الله پاک بېحد مهربان دی او زه د ده پلار له عذاب ورکوم د دې وجه ما د پلار نه عذاب اوچت کړ نو چې سړی په خپله خپل کلام اوچت کړی دی الله کلام اوچت کړی دی الله پاک به هغه او عذابوي انشاءالله دا کلام به زموږ دپاره سفارشي جوړېږي او انشاءالله موږ سره هېڅ کېږي نشته ستاسو باندې ګناهونه ډک لمنې دي ټول تک تورې خو الله پاک ته د الله کلام سفارشي پېښ کړو او ولې د ستاسې دپاره لکه دا زموږ په درس ملګرو کې اولنی ملګری دی چې دی الله ته مخې ته شو چې الله پاک د رحم معامله ورسره وکړي او د ده په وجه او د دې کلام په وجه باندې زموږ ټولو سره د رحم کوم چې مردګان مخکې پات شوي د هغو او زموږ د درس د ژوندي ملګري او ټول علاقه ټول کلیواله او ټول مسلمانانو سره الله پاک د عافیت معامله وکړي موږ تر هغه وخته پورې موږ لپاره عمر راوړي تر څو دا موږ د نیکانو په ټولګي کې شامل کړي الله ولقد آتينا داود منا وكل داود عليه السلام وسليمان عليه السلام تقوى كنا وقت شكرا سبحانه اللهم صل على محمد ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمه وعافه واعف عنه الله سبحانه وتعالى ليس بجميل والكلام دا أبو تلو دا كمه دا الدنيا بآخرة دور كده تمام متصلين دبارة رجل الله بقى ما شمان ده مور بلاد وانا دي كده الله بقى سوچ كده دل دي الله بقى الدنيا الآخرة تتعوض ده والكلام شكرا الله خشاني كده الله خشاني كده أو أقول طول بدي خشاني كده دل خشاني والكلام ده تقرر الجنة باب من الباب كده الله بقى إسلام كتابه تأثر دي الله قبل العذاب نمسك دي الله القرآن لا بد على سفر شدود دي الله عارش باب الدين أجر واحد ولا أنا عمل لك الجماعة في ناس الله بقى من بدأ تسافر رشان بجرب رأي الله بقى لا غير بس نقطة تصبر الله من ده يثبت الاستجابة بتاعك كده الله الله تقدر رحمة رحمة طبيعي جواك الله ده رحمة تصادق كل قاعد الله قد رحمة تصادق كل قاعد الله بقى من الله بيد اسمه استقامة مسيح تضمن رزاش ضمن رزاش هم عافية الله بقى القرآن من دبار سفر شدود الله ده القرآن من دبار من جدود
جوړه کړي الله پاک هر څه پریشان حال دي پریشان